دا د علم مجازي تعریفونه دي. حصول معنا ځان کړهول، ځان د کړهولو نورستو کومه خبره یاد شوه ناغه صورت حاصله شو، چکلک شو ناغه حاضر دل مدرک شو. چې لکه سړی څو وخت ځان ته را یادې نو را یادې کی وته نو حاضر دل مدرک شو. رستو بیا وی دا وی څه خبره ده دا داوی علمونه مجازا علم مجازي دی. اصل علم څه شی دی؟ شرع قائد وی صفت یتجلى بها المذکور لمن قامت هي به. کله وی صفت توجب تمیزا لا يحتمل النقیض، لا يحتمل النقیض. علم دندنه او کیفیت ته پسړه کی. امام مالک رحم الله تعالی معنا کی نور یغذب الله فی قلب المؤمن، نور یغذب الله فی قلب المؤمن. دا یو نور دی، یو نور دی چې الله دې ایماندار پزړه کې کی دي، د ایماندار پزړه کې کی دي. اول سړی مهنت کوي، خواری کوي، گردانونه زوتای، الف با تا زوتای، بیا جوړ زوت کی، بیا صبر زیر زوت کی. نو ایدې سګي نو کده ته توای چې علم نه دی نو دې دا کوي خدای شته کې زوت کی. دا ول قانون چې فضائل وای نو الوه زوتای. تو فضائل مو د چا څه کار دی چې دا ځان له سرش لئی او دا گردانونو زوتای او زاربون زاربان او زاربون درسلی او زریبو بود او زریبون سی غیفل مضارب بود در چا څه کار دی چې ځان له په سرش لئی. ته د شر مرقات فضائل مو آیا دې بیا چې کمندونو د کلیانو په منځ کې نسبتونه زود کی، ادا موجهی او دائمی او د بیا دې زود کی. دا د فضائل په زور کیږي. دته بخامه خاوي چې دا علم نه ګوري، دا علم نه نو دی وایسه کوي علم حاصلې. نو اول مرقات تعریف وګي حصول الصوره، بلا مهنت چې کوي خلاصي چیز ہوتا ہے او دا چې ترجمه ہوتا ہے، مشکلات ہوتا ہے، نام څه شی دی وای علم دی، وای علم دی، دا مو علم دی. بیا وی ګوره تش په ویلو نکیږي، یاد بساتلم غواړي. دا نه چې یو ځل لیوي د استاد په مخه تا او بس ہوتا ہے نه په یو وګي اورې په بلې وباسي. نه نه دا کار مکوا، ځان سره اخلاق کا الصورۃ الحاصله چې استاد پاسي چې هم تا سره سبق کی. دا نه چې استاد لاړ شي هغه سبق ځان سره وړي، نه چې تا سره ذهن کې سی نبیاوی تش دی وای نکیږي چې اورز دو ولایات کا یا اورز دو ولایات کا دا وګوره د عمر سره سم کار دی. دا بچاته وی لوب غواړي او کتاله درزینا او کاپی د نه چاپټ کړه نو علم د نه چاپټ کو بیا وسکای، بیا وسکای. سیبوی رحم الله نه هو لیکلی و هغه سره به ځان سره ټوکړي مخوي او کاپی هم و او سره به ډوډۍ سره ځان سره ګرځولا طالب جانو نو سپیتینا ډوډۍ او تختولا وای سره کاپی ملاړه اچھا کله نه وی قاعده لیکلې ناغه ملاړي وی سیبوی علم سپی وړي. پس دا غیر قسم کوئی زبه یادو ما داس مصیبت ته وي یا سپی وړو بیا یادول شروع کړل. کونل شیخ جمیل الرحمن رحم الله او د شیخ القرآن رحم الله شاګردو کونل کې چې ته یو ځای ته درس لاته او قران کریم ځان سره لیکل قرآن مجید او د استادانو نه نو کیشته روان او جاړ شو چې ډس شو د قرآن مجید سین تارتاو شو چې بیا مو ته چاوي درسو کاوي د شیخ جمیل علم سین وړه دی. نو ځانه چې بیا درته یاد ني لیکل د دې د پاره چې ته یاد کا چې ستانه درسیر نشي. الحاضر عند المدرک تا علم وي خو په دې به اکتفا نه کوي. روستو کتابونو وي په دې به بس کای نه کبه دې بس کړه دا علم به بنیتی پیدا کی.
دا علم به تکبر پیدا کی، دا علم به تعلی پیدا کی، دا علم به حسد پیدا کی. بیا به یو مولا وای د تډیر یاد دی با تلګ یاد دی، نو دې کې به حسد راځي. یو وای کيم نو زه ما تډیر یاد دی د تا کم یاد دی. اوس په علم مهنت وکا چې علم حال شي، علم حال شي. دا لسته کاله موږ مهنت کو د یادولو په مدرسو کې، د دین پس علم حال کول پکار دي. پدې دانګینی چې دا فضول له دا فضول نه دی، خدای اولار د پونه د علم نه حاصلولو لپاره داغه نه پس په مهنت کوي. حضرت تنویر رحم الله یو ځای کې وایي وی ایها القوم الذی فی المدرسه، ایها القوم الذی فی المدرسه کل ما حصلتموه وسوسه. وی مدرسې والو دا چې څوم حاصل کړی دي نو دا ګوره وسوسه ده، یعنی دا علم نه دی، علم پسې ده. اسنه ته په دې اکتفا وکي بس کی او چې نه بس ته نه علم نور کا، علم رڼا کا، علم حال کا. عطار وی فرید الدین عطار علم رسمی سر بسر قیل استقال نا ازو کیفیت حاصل شوت نال. علم رسمی سر بسر قیل استقال ودا رسمی علم چې دې مونږ چې سبقونه وایو دا قیل او قال دي. زدا کوا وایا هو ویلی شي دی او به ویلی شي که سو کوئی زبا واما که چا اعتراض کړنګاو زبا جواب دغوم، چا به شوبه کولا ما به جواب کو کتوای نو زوام. دا غرب غروب دی دا وایا علم رسمی قیل، علم رسمی سر بسر قیل استقال. دا رسمی علم قیل او قال له نه ازو کیفیت حاصل شوت نال. د دینه کیفیت او حال نه پیدا کیږي، کیفیت او حال نه پیدا کیږي. نو مهنت وکا او دغه نه حال جوړ کا. هغه علم چې دی نو هغه نور کا، هغه چې کمندونو نور کا. العلم نور یقذفه الله فی قلب المؤمن. علم چې دی نو نور دی، الله رب العزت دې د مسلمان زړه کې اچي، د مسلمان په زړه کې اچي. نو علم د حال نومو د قال نوم نو. ځکه نبی قران کریم وایل انما یخشى الله من عباده العلماء. علم چې خشیت پیدا کو او خشیت دا د محبت یاره تویل کیږي. دا چې کندرو د محبت یاره تویل کیږي چې د محبت یاره وي. صرف د مار او لړم لړډای په شانتی یاره نه، بلکې یاره چې دا هغه د محبت یاره چې بخشیانو چې کم دی چې د چانه یریږي نو هغه سره د مینا ده، هغه سره د محبت ته. نو چې علم د شریعت حاصلای او علم د رب حاصلای نو دانه چې ته صرف د رب تعریف او پیژنې او د ربوبیت اقسام او پیژنې او د ربوبیت آیاتونه او پیژنې او فتوی او پیژنې چې فلان کې ربوبیت نه مانی کافر دی. دا نه بلکې دار تاکي د رب مینا پیدا کی او هغه مینا چې هغه یاس را نه ولي، تمنا را نه ولي، چې ګری داسې مینا راشي چې سړی وي بس پرېداوس چې سکای نو کاوه، چې سکای نو کاوه. نه داسې مینا چې هغه خشیت سره وي چې داغه نافرمانی ونشي، نافرمانی ونشي. نو قران کریم وایل انما یخشى الله من عباده العلماء، انما یخشى الله من عباده العلماء. عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نقل لی
ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم بكثرة الخشية من الله تعالى. علم د ډیرو معلوماتو نوم نه دی، علم د الله د یری نوم دی. کفا بخشیت الله علما، د الله خشیت علم کافی دی چې هغه زړه ته کوشي نور پیدا کی او کیفیت پیدا کی، حال پیدا کی. فرید الدین عطار وی علم نبود غیر علم عاشقیم ما بقیا تلبیس ابلیسی شقیم. علم نبود غیر علم عاشقیم، اصل علم هغه د الله د عاشقا علم دی چې د الله رب العزت سره محبت پیدا شي او مینه د الله رب العزت سره پیدا شي. او قرآن علم د ربوبیت علم، د خالقیت علم، د توحید علم، د لا اله الا الله علم چې هغه د الله رب العزت سره محبت راولي. ما بقیا تلبیس ابلیسی شقیم، د دې مقابل کې د دې نه علاوه چې سدین هغه د شیطان تلبیس تیاسي. ما بقیا تلبیس ابلیسی شقیم، هغه شیطان تلبیس تیاسي سړی ته وایي چې دا علم دی. علم چې پڑا اثر وکي او زړه بدل کی، انقلاب دن نراولی. چوب جان در رب ته جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. مولانا رومی ذکر کئی وی ما بیرون را ننگرمو قال را ما درون را بنگرمو حال را. قرآن کریم کیوں وی لا ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم. حدیث کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولكن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم. الله استاسو ظاهری عملونو ته او شکلونو ته نګوري. چې هر سوره وخت درس کې کېناستو سوره توجیهګانې یاد کړې او سوره قسمونه یاد کړل. ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم ونياتكم. الله استاسو ډټ ته ګوري، زړه ته ګوري چې ستاسو زړه کې څه کیفیت ته، هغه ته الله رب العزت ګوري. امانه رومي وای ما بیرون را ننګره مو قال را ما درون را بنګره مو حال را. وای زه ظاهر نه ګورم او قال نه ګورم چې دا خبرو څومره باد وي. ما درون را بنګره مو حال را، زه زړه ته ګورم، زړه ته زه ګورم. ناظر قلب مگر خاشع بود گرچه گفته لفظ ناخاصه بود. ناظر قلب مگر خاشع بود، زه زړه ته ګورم چې دکې یاره شته او کیفیت شته که نشته. گرچه گفته لفظ ناخاصه بود، اگر چې ظاهری ټکی خپل نه دي، ظاهری د خبرو چل ولا نه ورزي، نه دي ورزي د خبرو چل. اگر که ظاهری خبر خپل نه دي، ظاهری مزیداری نه دي او په طریقه د خبرو نه پويږي، په طریقه د بیان نه پويږي، خسړه مزیدار دی، نو دا اصل دی. علم معرفت النفس ما علیها و ما علیها. دانه چې خلا عالم وي، دانه چې خوګ عالمي. علی رضی الله تعالی عنہ فرمایلی دي ولکن اخشى علیکم کل منافق علیم اللسان. ما سره خطر ده چې تاسو کې به داسې خلک پیدا شي کل منافق علیم اللسان، دورنګ علیم اللسان چې جبه به بولای، جبه مولای په جبه باغ توجیهات کوي، خبرې به کوي چې سوای ما او دنه بسخای. خزراء الدمن مقامات حاشیه کې چې تبویلی خزراء الدمن
ډیرانی د پاس نشینی او لاندې نه ډډوزی اسخای دا علم نه دی علم چې د نننې کیفیت بدل کی یعنی په دې ظاهر اکتفا مکوا درس پومی تعلیم بومی خو کونو ربانیین محنت وکا چاغه چې کمندونو زړه ته علم لاړ شي علم چې کمندونو زړه ته لاړ شي دا سره علم چې داغي معلوم صحیح داغي حصول صحیح هغه پسړه باندې اثر وکړه دا حقیقت د علمو چې کله علم د دې حقیقت ذریعہ نو بیا زوتول داو علم دی بیا یادول علم دی بیا بیانول علم دی دا بیا ټول ثوابونه دي ستړی کېږي ثواب دی ارس چې دی نو پای کې بیا الله تعالی ثواب درکړي ارس ثواب درکړي خو مقصود هغه بستا حقیقت دی علمي که مقصود صرف معلوماتو صرف توجیهاتو او صرف چې کمندونو بیانونه او مناظره وي دا مقصودو دا مقصود دا علم نه دی دا علم نه دی دا څه غلط شوی دی ها دا ټول سيزونه ذریعہ کا دا ذریعہ کا دا الله رب العزت حصول تا او د کیفیت حصول تا دا ذریعہ کا چې ما ته اصل حاصل شي نو دا غي د پاره ک درس بیا کای ک ګردان زوتای ک منطق زوتای ک کلام زوتای دا ټول دا غي او لاوی او دا غي مقدمات بې مقدمه الواجب واجبه نو مقدمه د واجب واجبی ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب نو دا علم شرعي چې معلومي صحیح وي علم چې معلومي صحیح وي چې معلومي د دنیاوي بس هغه د علم حکم نه معلوم نه معلومیږي که معلومي حرامو لکه د یارانو علم زکول د سیر د جادو کوډي منتري نو معلومي حرامو په دې کې ځان کړهول حرام دي که معلومي مباحو نو علم مباح ته اگر ډاکټري زکول شو انجینیري زکول شو روډونه په خول زکول شو بس مباح کار دی چې کله واجب ته نقصان نشي چې دا چا معلوم مستحب نه علم مستحب شو چې دا چا معلوم واجب لکم سیس په باندې باندې فرضي نو دا غي علم فرض دی کم سیز په باندې باندې فرضي نو دا غي علم فرض دی او کم سیز په باندې باندې واجبي نو دا غي علم واجب دی کم سیز سنتي دا غي علم سنت دی الله پی جندل توحید پی جندل ایمان پی جندل دا فرض دی دا غي علم فرض دی نو چې معلومي صحیح نو علم صحیح شو بیا ورپسې مهنت پکار دی طریقې کار دی مهنت ته خواري بغواړي العلم لا يستطاع براحه الجسد علم د بدن پر راحت نه ملاويږي علم مشقت غواړي علم تکلیف غواړي علم سفر غواړي علم لوګه غواړي علم تند غواړي علم ستړي غواړي دا ټول سيزونه الله په ثواب درکړي دا علم حقیقت د علم او چې په قران کریم او هغه علم چې الله د اسمان نه را لېګلو هغه باندې سړی ځان پوي کی د دې فضائل انتهایی زیاتو فضائل انتهایی زیات دي
دغه داسې موضوع ده چې مستقل به تصنیف تا مستقل به تصنیف تا جامع بیان العلم و فضله حافظ ابن عبد البر هغه غټ کتاب لیکل دی دارنګ نور علماء کرامو جلدونو کتابونه په دې باندې لیکل شوی دي قران کریم د علم فضیلت ذکر کوي داوود او سليمان عليه السلام بادشاہانو مو خو چې دا غي فضیلت بیانای نو پایل میں بیانای سورۃ النمل په لسم آیات کې وایي ولقد آتینا داوود وسليمان علما ولقد آتینا داوود وسليمان علما داوود او سليمان له علم ورکړو وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين هغه به شکریا ادا کړو او ی الله موږ له فضیلت را کړل دي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين یحیی علیہ السلام بارکی وئی یا یحیی خذ الكتاب بقوه وآتیناه الحکم صبیا اور سورۃ زمر کی الله رب العزت وی چې اهل علم او بغیر د علم والا برابر ندي حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون علماء او غیر علماء برابر ندي الله رب العزت اهل علم خپل گواهی سره یو ځای کړی دي شاهد الله انه لا اله الا هو والملائکه واولو العلم قائما بالقسط الله یو لوی مشهود به ذکر کړو په دنیا کې د ټولو نغټه گواہی ده مسله توحید باندې او الله چې بده گواه کړی دي نو ملائکه گواه کړی دي که په انسانانو کې الله رب العزت ته بادشاہان درانه وي نو د خپل گواهی سره به بادشاہان ذکر کړیو که ډاکټران درانه وي نو خپل گواهی سره به ډاکټران ذکر کړیو والله د خپل گواهی سره ملائک او اولو العلم ذکر کړل والملائکه واولو العلم قائما بالقسط نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی وی وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل الله علیک عظیما وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل الله علیک عظیما دا الله فضل در باندې لوی دی نو علم ته لوی فضل ویلی دی سالمی دنیا ته لګوي وړوي متاع الدنيا قليل او علم توي وكان فضل الله عليك عظيما خساره دینا وي وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما سره دینا وتوي وقر ربي زدني علما الله زما علم سیوا کا بس کای بنا ودی باندې ودریدل نشتا مړیدل نشتا وقر ربي زدني علما او وای دعا کې داسي چې الله زما علم سیوا کا ربي زدني علما دا کیفیت نوم دی زه قرطبي معنا کوي ربي زدني علما فيك زدني علما فيك نو علم لوی دولتو د انسانیت فضیلت په علمو وعلم آدم الاسماء قران کریم کې
علم او جهاد یو آیات کی ذکر کړی دي فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة یو د حکام او د بادشاہانو جهادي اغا مصلح جهادي او بل د علماء جهادي اغا د علم او د دعوت جهادي د علم او د دعوت جهادي ادي وجنا بادشاہان علماء ته محتاج دي ځکه د بادشاہانو فوج او وسله بغیر د علم نه استعمال شي نو هغه به مورث د ظلم نتیجه به ظلمي او نتیجه د هغه به مخلوق ختمولی پر آیا باندې وظلمي او چې کله د علم پرانا کې استعمال شي د قران او سنت پرانا کې استعمال شي هغه ته بیا جهاد ویل کیږي جهاد به ویل کیږي د حکامو د مسلمانانو بادشاہانو جهاد مصلحو علماء کرام شو د علماء کرامو جهاد د علم او د دعوتو د علم او د دعوتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک کی علم ته جهاد ویلی دی نبی علیہ السلام فرمائی من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ سوک چې د علم په طلب کې ہوا تو علم طلب کو قرآن او حدیث او شریعت طلب کول من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ دا پلار دا اللہ کے دے مجاہد دے فهو فی سبیل اللہ دا دے پلار دا اللہ کی قرآن کریمم علم او جہاد یوزا استعمالی یوزا ذکر کئی گنو زائنو کی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام طالب العلم تا فی سبیل اللہ ویلی دی قرآن کریم وتا فی سبیل اللہ ویلی دی للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ مفسرین ذکر کئی چې د آیات کریمه دا اصحاب الصفه مبارک نازل شوه دی احصروا فی سبیل اللہ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام طالب العلم تا چې په علم کې وفات شي نو شهیدی وتویل دي من جاء الموت وهو يطلب العلم ليحيي بالاسلام فبينه وبين النبيين درجه واحده دارنګ نبی علیہ السلام فرمایي من جاء الموت وهو في طلب العلم علم مرگ ولا راغه او د طالب العلم نو د مرگ د شهادت ته مرگ د شهادت ته نو طلب د علم ته جهاد وی جهاد کی حساب وی باغی کې مرگ ته شهادت وی مرگ ته شهادت وی ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی من را الغدو والرواح الى العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه من را الغدو والرواح الى العلم ليس بجهاد شاج سارو ماخام کی طلب د علم ته جهاد نه وي فقد نقص عقله ورأيه نو داغه علم عقل او رای هغه چې کمندونو ناقصه ده عقل او رای چې دانو هغه ناقصه ده
ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ازدی تاسو کو وی سالت ابن عباس عن الجهاد فقال الا ادلك على خير الجهاد وی غره جهاد ته نخم فقلت بلا بما تقولنا وی قال تبتني مسجدا وتعلم فيه الفرائض والسنه والفقه في الدين یو جمعه جوړ کا او پاغي کی فرائض او سنت او فقه خیا خلقو ته دا الله دین خلقو ته خیا نو ایدا بهترین جهاد دی نو علم ته چې کندنو جهاد ویلی دي دارنګ ابو درداء رضی الله تعالی عنہ فرمایي ابو درداء رضی الله تعالی عنہ وایي ما من احد يغدو الى المسجد لخير يتعلمه او يعلمه یو سره چې کمندونو جمعه ته روان شو سار کې او هغه خیر زکې او یا بل تخی الا كتب له اجر مجاهد لا ينقلب الا غانما الا كتب له اجر مجاهد لا ينقلب الا غانما دلته مجاهد اجر حسابيږي هغه مجاهد چې همیشه ګټه کې را رواني واپس کیږي او هغه غانم وي او غنیمتونه ځان سره راغستی وي نو علم ته جهاد ویلی دي وجه شب صدا چې علم جهاد دی یو دا تشبیه په اجر کې ده لکه جهاد کې زګدا مقامات اکثر د ترغیب دي دا تشبیه په اجر کې ده په جهاد کې سړی ستړی شي په غیر اختیاري کارونو ولا الله اجر ورکړي اوګه شي تګه شي ستړی شي الله په ولا اجر ورکړي طالب العلم اوګه شي ستړی شي الله رب العزت په ولا اجر ورکړي دویم دا تشبیه چې دا نو دا په مقصد کې دا مقصد د جهاد احیاء د اسلام و اعلاء د کلمت الله خو یو جهاد سنانیو مسلح جهاد او دویم جهاد لسانیو د جبی جهاد د دوارو مقصد احیاء د اسلام دا لکه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایلیو من جاء الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام چې اسلام په ژوندې کی مقصد د علم با احیاء د اسلامی یو حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل علیا بخلفائی زماغ نائبان سشو زما جانشین سشو مال زماغ جانشین راولی علیا بخلفائی قالوا ومن خلفاؤک صحابو تپوسو کو استا خلفاء سوکتی ستا جانشین ستا نائبان سوکتی نبی علیہ السلام فرمائل الذین یحیون سنتی ویعلمون عباد اللہ آغا خلق زمان نائبان دی چې زما طرز زندگی زما پروگرام د ژوند زما نظام حیات سنت نه مراد دي زه مقابل فرضونه دي بلکې مراد تینا نظام د نبی علیہ السلام دی الذين يحيون سنتي چا غیرا تازه کی خلقو تا زما طرز حیات زما د ژوند پروگرام خلقو ته خی يعلمونها عباد الله خی خلقو ته بندیانو د الله تا نو دا زما خلفا دي زما جانشین دي چې زما پروگرام خلقو ته خی
نو مقصد د جهاد او د علم یو احیاء او اعلاء د کلمت الله. درم مقصد د جهاد تحریر العباد. مقصد د جهاد تحریر العباد چې بندگان آزاد شي د غلاماینا، مخلوق د غلاماینا آزاد شي، مخلوق د غلاماینا آزاد شي. او مقصود د علم دی تحریر الافکار، فکرونه آزادول، یو سټونه آزادولی او بل فکرونه آزادولی. کسټ والا تا آزاد کې او فکر یې نوی آزاد، سوچ غلامی هغه بیا هم غلامی. او چې سوچ ته والا آزاد کو، فکر دی والا آزاد کو، کا زنجیرونو کې تړلې نو آزاد وي، هغه به آزادی. اقبال یوزای کی وئی بی زندگی از گرمی ذکر است و بس، حریت از عفت فکر است و بس. زندگی از گرمی ذکر است و بس. جوان دی ته وئی چې د مقصود په حاصلولو کې هر وخت ګرمي، چې ستا کوم مقصود دی راغي کې بس مهنت کوي لګیای نو. او حریت از عفت فکر است و بس. حریت څه ته وایي چې سړی فکر آزاد شي، سوچ آزاد شي، فکر آزاد شي، نو دیتا حریت ویل کیږي. حریت از عفت فکر است و بس. حریت د فکر آزادۍ ته وایي چې فکر پاک شي او د اغیارو او د شهواتو د خواهشاتو دا فکرونه تنوزی یو د الله شي. دا په علم سره کیږي چې علم نور سلری کی او الله راولي، الله راولي. نو علم جهاد او تحریر الافکار د دې وجنه علم او جهاد یو ویلو. دارنګ د علم ډیر فضایلو، علم نه مال او د دولت نه بهترو. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې یو آیات کریمه زده کول دی یوی اوخه نه بهتر دی. دا نه چې برابر دی خو بهتر دی تینا. علم د نفلی عبادتونو نه بهترو. د علم یو مسباب زده کول اگر چې عمل پې نه وي، دا 100 رکعاتو قبول شو نفلو نه بهتر دی. د 100 رکعاتو قبول شو نفلو نه بهتر دی. دارنګ علم میراث د انبیاو، علم وراثت او میراث د انبیاء کرامو. اگه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایلو نبی علیہ السلام فرمایلو ان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درهما. انبیاء درهم او دینار نو پری خودلی، هغه علم پری خودل دی. انما ورث العلم، شریعت علم هغه میراث کې پری خودل دی. نو علم د 1,40,000 انبیاء کرامو میراثو، داغي چې کمندونو میراثو. امام رازی رحمه الله تعالی فرمایلی دي زینت الدنیا بخمسه اشیاء. د دنیا خایس په 5 سيزونو ده: علم العلماء وعدل الامراء وعبادة العباد وامانة التجار ونصيحة المحترفين. په 5 سيزونو د دنیا خایسو، یا علم د علماو، بل عدل د امراو، او بل عبادت د عبادو، او امانت د تاجرانو، او خیرخواهی د کسبګرو. امام ماوردی رحمه الله ذکر کړی دی ان العلم عوض من كل لذة وممنع عن كل شهوة
علم ایواز د هر مازی دی وممنعون عن كل شهوت او د هر شهوت نه سړی بندي ومن تفرد بالعلم لم توحش خلوة ومن تفرد بالعلم لم توحش خلوة چې چا علم خوان حاصل کو علم سره یوازې شو دی به یوازې والے نه یری من تفرد بالعلم ولګنه بالجوال نه دی ویلې چې دې ځان لشي موبایل سره اوس مصیبت دا دی چې خلوت ټول موبایل وړو سړی د ځان لوي کتاب به کته طالب علم مولا بچي आवाज شو سوق بنو وی ورا شعر کتاب به لګو ګورو نو کتاب به راواغستو او هغه به لګو کته نو کتاب یو خپل ناصح هم دی یو خپل ملګری هم دی لکه سړی وی چیرې زوام چې ماته نبی علی السلام راته لګ نصیحت وکړي نو کتاب الرقاق راواله نبی علی السلام روایتونه اور هغه بتا ته سکی نصیحت پد ته کوي تو یرا کچھ دیر اشرف علی تانوی سے کے ساتھ چما ته تانوی سے بلکسو کی نصیحت کی کچھ دیر امام غزالی کے ساتھ کچھ دیر امام ابن قیم کے ساتھ اس دیر ہوئی کچھ دیر موبائل کے ساتھ بات چې ځان لکیږي نو موبایل بین منغو دی رالی بس دا لوی مصیبت ته ځان لکیږي نو موبایل رالی دا لوی مرض لوی تباہی دا اوقات هم تبا کړل اخلاق هم تبا کړل وختونه د طلباو د علماو آرام خوبونه ضایع کړل خوبونه ضایع کړل چې ود کېدل نشته وروره بس دا چې کمندونو کلیپ وکاو کلیپ راغی او کلیپ درغه او پوسټ شو پوسټ راغی پوسټ درغه او دا کومه بس هم مصیبت کې اختی نو خوب هم تباشی اخلاق هم تباشی اعمال هم تباشی او خلوت کی کچتا الله یادو یو لک تلاوت کو اغم چپشی کلک ذکر اسکار کو اغم لاړ شي کچرته کتاب کتو او هغه سره امت له څه فائدہ ورکولا یا ځان له څه فائدہ غستلا هغه تنوم ایرشي ارڅ ختم شي شوق د علم زبردست دی چې سړی د کتاب شوقي شي او د علم شوقي شي موبایل څه شی دی کټول شپه یو سړی موبایل وګوري سار به بالغ تسلان دی پراتی هیڅ پومني ته کتاب وګورم ستا مذهب نورانی وي د نیکانو خلقو کتاب وګوره حدیث وګوره د علماو اقوال وګوره هغه به در کې اثر وکړي د عبادت جذبه به در کې پیدا کی د دعوت جذبه به در کې پیدا کی د کار کولو جذبه به در کې پیدا کی موبایل څه شي او تبعی راولي ومن تفرد بالعلم لم توحش خلوة والله دې مونږ ته نصیب کینو نو علم علی رضی الله تعالی عنہ موازنه کړی دا غنو ځایونو کې حافظ ابن قیم کتاب دے مفتاح دار السعاده تقریبا 1.5 وجوهات لیکلي دي چې علم د مال نه بهتر دی 1.5 واجی ذکر کړی دي چې علم چې دی نو دا د مال نه بهتر دی مال څه شی دی مال چې کمندنو میراث د فرعونانو دی او علم میراث د انبیانو دی علم په خرج کولو نه کمیږي مال کمیږي مال څوکیدار غواړي علم بستا څوکیداری کوي چې او سړی مړ شي داغه علم سړی سره دن قبر تلاړ شي مال و سره قبر ته نزي مال کافر ته هم ملاويږي او علم صرف ایماندار ته ملاويږي علم ته چې کمدنو هر څوک محتاج دي صاحب العلم ته علما او ته هر څوک محتاج دي مالدار ته څوک محتاج نه دي هر څوک علم د پولیس رات د تک سبب دی او مال باندې خپې نارانی وي مال باندې چې کمدنو د خپې نارانی وي خپل توانای خپل طاقتونه
علم کې استعمال اول پکار دي چې سړی علم کې خپل طاقتونه استعمال کی او صحیح طریقې سره زده کړو کی او بیا په دې باندې مطمئن شي چې الله فبذالک فلیفرحوا دا مطلب دی یو طرف د دنیا ډیګری ده او بل طرف ته د علم مسله ده ته په علم مطمئنی او په ډیګری نه مطمئن لرکو ډیګری ما ته علم ملاو شي یو طرف ته چې کمندونو د کروڑونو روپو گاړه دي او بل طرف ته د نبی علی السلام علم دی او مسله ده تاوی د کروڑونو گاڑه پریدم خو علم نه پریدم اطمینان دا مطلب دی فل یفرحو دا نه دی چې ته سیره واچو خوې ته نه جوړ کا فبذالک فل یفرحو او ته لګاړه ناوي کاو جنای پکې کیناوا دا طالب دې کناوي دا چې ته پکې ناوي کینای او سیره و تواچه خوې ته نه جوړ کی داو چې کمندنو فضولیاتو فرح د اطمینان د قلبی نوم دی که سالم دنیا د دې مقابله کې مال سوکرا کوي زما لوګه قبوله تند قبوله کمزوري جامع قبول کمزوري ټوپه قبوله خدای علم سودانو کو د علم سودانو کو نو علم لوی دولتو پدې اطمینان پکار دی دا فضائل د علم استادان څنګه ذکر کوي چې دور مادي دی خلق هغه علمونه ډیر خوخی چې پاغي ظاهر کې درز نتیجه ای لکه یو سړی دی هغه یو زوی داخل کی مدرسه کې او بل زوی داخل کی په کالج کې د کالج هغه چې لزدولس کال تیریږي هغه یا استاد شي او یا بل سرکاري عہده والی نو هغه گاڑی کی او طالب د علم چې دی هغه واته کال پس مولا شي خو یا سره موټر سایکلی یا نه کوم مقتدیان ول چې تواغس خپخه ګینین لکه 11 نمبر گاڑی اپ یاد ګرځي داغه سورلای کاروم خرابي معانه بجټ ټیم ډیر مزیدار نیوي او پیسې کمی وي اوس خلق هغه تعلیم طرف ته زور کوي چې پاغه نقد مرتب کیږي نقد نتیجه په راځي فبذالک فلیفرحوا تب دې باندې مطمئن شه چې دا علم نه د علم کم نتایج دي هغه ډیر مزیدار دي په دنیا کې نه آخرت کې وی الله درکې خلک په دې باندې مطمئن شه مطلب زړه ګډوډاوه ما چې مونږه څه چالو کو یاره مونږه څه چالو کو عالم پلار ناستو بادشاہ تیرې دو ټیس ټپاس کې ډیر تر پره کې عالم پزړه کې اسرالل موږ دله سبقوم وایو او لکه دین دلوم کو مون خر نشته او غي ته وګورته لکه رالل سه هاتفی आवाज شو بدل کما وی بدل کم داغه دا وتعال درکم او تا دا واغلا ورکم عالم چغه کړه وینا نه رزینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجهال مال فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم يبقى لا يزال علم لوی دولت ته پدې باندې چې کمنو اطمینان پکار دي دا مادي دور دی نو دا استادان فضائل زکوي ګینه دا خو بس غیرت ډیرو لکه بس شریعت زما دین دی زما غیرت دی زما ایمان دی او دا د کافر د مقابلی سیز دی زما غیرت دا تقاضا کې چې زبدا شریعت زدا کوم زما غیرت دا تقاضا کې چې زبدا شریعت خوروم زما غیرت دا تقاضا کې چې زبدا شریعت عملی کوم سالم زندګۍ کې وزلا نافذ کوم بچ سړی مسلمانو دل دا غیرت کافیو خدا دا فضائل دې لپاره ویل کیږي چې سړی د دنیوي سيزونو ته اون پسخيږي لا تمدن عینیک چاغه طرف ته اون پسخيږي او پوغو ګسترګو نو ګوري الله رب العزت لوی دولت درکړي وي بس پدی باندې چې کمنو مطمئن شه پدی مطمئن شه حضرت تنویر رحم الله تعالی یوځای کې ذکر کوي ویزن خلق کوئی چې مدرسو والا خوشل دی او ګډ دی شالان دی او ګډان دی
او طالبان پیدا کول شل او ګډ پیدا کول دي وی طالب مولا کله کله خپشي هغه وی چیرې موږ ته شلان او ګډان وی پرې دوا شل او ګډ نه صحیح زو چرته دوبای ته بس شو لاړ شو یا بازار له غټ مارکیټ کی دکانو کو نا بیا ځان له دکان کې پیسو ور تمام چې په دې لقب خوشاله شه دا شل او ګډ لقب تعالی الله درکړي دي احصروا فی سبیل الله احصروا فی سبیل الله مطلب دا دی چې شل او ګډ د الله د دین د وجه لا استطيعون ضربا فی الارض د مزدوری نشي کولای مزدوری دې نشي کولای بیا هغه فرمایي چې مولانا رومي وایي ما اگر قلاشو گردیوانیم مست آساقیو آپیمانیم ما اگر قلاشو گردیوانیم زکه ما ته سوک لوفر وای او کما ته سوک لیوانه وای خو مست آساقیو آپیمانیم زکه کمندنو د الله رب العزت د دین د وجه او د الله رب العزت د فرمان د وجه او د محبت د وجه زما هر چې کمندنو لقب قبول لې کراته لوفر وای کراته لیوانه وای کراته شل وای کراته ګډ وای خو لکه د دین په باره کې د شل او ګډ دیم زما ایمان دی وګوري د دین په باره کې دی بیا زما ایمان وګوري او د دنیا په باره کې هم شل ما هم ګډم بس پرې دوای او د دین په باره کې د زما رفتار بیا وګوري دا الله رب العزت دین له الله منتخب کړي او دا الله رب العزت کتاب ته الله رب العزت منتخب کړي فبذلک فلیفرحوا پدې باندې اطمینان پکار دی پدې اطمینان پکار دی الله رب العزت ته زمونږه دا ناستا ویل او ریدل قبول کی او الله رب العزت چې څنګه موږ له شورو توفیق نصیب کو دغه شان د صحیح ویلو د زده کولو د اوریدلو توفیق نصیب کی الله رب العزت موږ ټول ته آسان کی یو خبره هغه